هغه د حضور صلی الله علیه وسلم د سیرت او د هغه د زندګۍ د دې متعلق تذکرہ هغه چې کوم دی نو فرمای او پکارم دا چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت هغه بیان کړی شي چې خلکو ته پته ولګي معلومات شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ عظیم پیغمبر دا څنګه انسانو او د ژوند هغه څنګه تیر شوی دی مونږ ته څه پریښي دي او څه راته ویلي دي او د څه نه منع کړي نو ذکر د حضور صلی الله علیه وسلم دا خو هر ساعت او هر غړی پکار دی او چونکې زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه شیخ العرب والعجم شیخ شیر علی شاه صاحب نور الله مرقده هغه به فرمایل وی هر ځای کې تخصیص بعد التعمیم وی یعنی د اوقات او د مقامات تخصیص اغشتا چې باغی کې خاص ذکر هغه وکړی شي خاص یاد د بعضو شخصیاتو هغه وکړی شي لکه مثال په تور باندې د رمضان المبارک فضائل ذکر کول خو هر وخت کې صحیح دي او د رمضان په میاشت کې یا د هغې نه یو سوره د مخ کې دا بیا ډېر ضروري دي دغه شانتې د سیرت ذکر دا خو هر وخت اهم دی خو لیکن په دې میاشت کې بیا د دې ذکر دا اهم الاهم دی ډېر زیات اهمیت لري د دې وجې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت ذکر به هم کیږي ان شاء الله آئنده جمعو کې نن جمعه کې چې ما ستاسو وړاندې کم آیات او کم حدیث مبارک تلاوت کو پاغي بلګ رڼا هغه واچو چې دا د سیرت نه مقصد دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت هغه څه د پاره مونږ بیانو نو دا هغه مقصد څه شی دی سیرت خو د حضور صلی الله علیه وسلم ژوند ته ویل کېږي چې د هغه ژوند هغه څنګه تیر شوی دی یو صورت دی بل سیرت دی صورت ویل کېږي د حضور صلی الله علیه وسلم شکل مبارک ده د هغه اندامونه مبارک د هغه مخ مبارک د هغه زلف مبارکې د هغه قدمین مبارک د هغه سینه مبارکه دا ټول ذکر دی ته ویل کېږي صورت یو دی سیرت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ژوند څنګه تیر کړی دی لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم والد پاتې شوی دی نو د خپل اولاد سره څنګه ژوند تیر کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی پاتې شوی دی نو د خپل والدینو ترونو ماماګانو نیکه د هغې سره څنګه رویه هغه کړې ده دغه شانتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم دی نو نیکه پاتې شوی دی خپلو نوسو سره څنګه معامله کړې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورور پاتې شوی دی نو د خپله خویاندو سره هغه چې کوم دی نو څنګه معامله کړې ده دا ټول ذکر دا ذکر هغه چې کوم دی نو سیرت دی چې هغه اندروني ژوند هغه څنګه تیر کړی دی دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاوند پاتې شوی دی خپلو بیبیانو سره څنګه ژوند هغه تیر کړی دی دې ته ویل کېږي سیرت